دا رمضان سپورټس ګالا دا څنګه چې د مو د وزیر اعلی صاحب ویژن مطابق په هر یوې ضلع کې د سپورټس اکټیویټي دپاره هغه شوی چې دا به تاسو په هرې ضلع کې سپورټس اکټیویټي کوو. نو هغې په ویژن په مطابق باندې مونږ سپورټس اکټیویټي په مردان کې شروع کړي دي. زمونږ په دې سپورټس اکټیویټي سپورټس ګالا کې په شیخ ملتون سپورټس کمپلیکس کې بیډمنټن، باسکټبال او جمناسټک او عبدالولي خان یونیورسټۍ کې د مو کرکټ ته فوټسال دا او والیبال اکټیویټي دي او انشاءالله په ان قریب ورځ دوه کې به په شیخ ملتون سپورټس کمپلیکس کې د فوټبال هم افتتاح کیږي. رمضان سپورټس فیسټیول د مردان سپورټ کمپلیکس آرسو صاحب په وساطت سره شروع شوی دی. دا ډېر زبردست کار شوی د نوجوانانو لپاره. څنګه چې داسې دا موقع او دا فیسټیول څومره چې وایي زموږ نوجوانان طبقه به یو مثبت طرف ته رواني، د نشو وغیره د دې فضولیاتو نه به بچي. دا ډېر ښکلی 4 روزه ټورنمنټ دی، انشاء هر گیم پکې دی. مونږ د آرسو صاحب نه کوم زمونږ الله حکام دي د هغې نه دا خواست کوو چې مستقبل کې هم دا قسمه فیسټیولز، دا قسمه سپورټس اکټیویټیز نور هم وشي چې زمونږ نوجوان طبقې ته، زمونږ راتلونکي کل ته یو ښه او مثبت ماحول میلاو شي چې د هغې فضولیاتو نه بچي او د سپورټس طرف ته راشي. زموږ په ډسټرکټ مردان کې د باسکټبال ټورنمنټ ودی دی په دې روزه کې، خاص کر د ځوانانو لپاره ډېر ضروري دی. دلته کې موږ سره د ډسټرکټ 4 نوشهره ټیمونه دي موږ سره. دلته کې دا د ځوانانو لپاره ډېر اهم شی دی. څوک چې ګیمونه نه کوي د معاشرې لپاره ډېر غلط سبق ګرځېږي. کم خلک چې ګیمونه نه کوي هغه ټول په نشه کې مبتلا دي او ځوانانو لپاره ډېر په رمضان کې ډېر سپیشل گیم شروع دی. کم ملګري سپورټس شوق کوي نه راځي شي مردان سپورټس کمپلیکس ته.